کله سړی خط لیکي یا کتاب لیکي او هغې کې د نبی علیه السلام نوم راشي او دی ورسره ولیکي صلی الله علیه وسلم، لکه ټول درود ورسره ولیکي. مونږ اکثر د نبی علیه السلام نوم ولیکو خو د دې دال د پاسه سواد وکړو، صلی الله علیه وسلم ورسره پوره اون لیکو چې کله ورسره دا څوک ولیکي نو حدیث مبارک کې راځي چې د 100 پورې د دې قلم دا لیکل باقی وي هغې پورې فرشته د د پاره د مغفرت دعاګانې غواړي. بختور خلق دی، 6 لکه احادیث لیکلی دي، 6 لکه پیری د امام الانبیاء باندې درود شریف لیکلی دی او هغه په کتابونو کې پروت دی، لیکلې پروت دی. 100 پورې چې دا لیک باقی وي هغې پورې فرشته د مغفرت دعاګانې غواړي. د درود شریف ډیر برکات دي، ډیر اثرات دي. کوشش کوئ جبم په درود شریف معطر ساتئ او په دې نیت وایئ چې زه درود شریف واما د دې ځای نه به ملایک وړي او په نبی علیه السلام به یې پیش کوي، زما درود به ملایک وړي او په امام الانبیاء باندې به پیش کوي. دا به ته د دې ځای نه وایي یو ورځ به الله داسې راولي چې په باب السلام به د خدای وردنده کی او مخامخ په ودرېږي او دقه درود شریف په د قبر مبارک خواته ووایي او نبی علیه السلام فرمایي چې د قبر خواته راته څوک ووایي نو فسمیعته زه یې واورم، د قبر خواته یې اورمه او غیبانه چې را باندې څوک وایي نو ملایک یې راته رارسي، نو څوک چې دا وایي الله به یې یو ورځ هغه ځای له بوځي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مونږ ډیر احسانات دي. دا ډیر خوږ نوم دی محمد، ټول وایي صلی الله علیه، دا ډیر خوږ نوم دی. حدیث مبارک کې راځي وایي د جنت په خازن نبی علیه السلام فرمایي وانا اول من یقرع باب الجنه، د ټولو نه ډومبې به د جنت دروازه زه وټکوم. نبی علیه السلام بختور دي صحابه چې د امام الانبیاء سره به په څنګ کې ولاړې، عمر او ابوبکر صدیق رضی الله عنهما. وایي دا دواړه به مې داسې لاسونه نه نیولي او میدان محشر کې به مې تاسو وینه. وایي د ټولو چې څوک ورسره نږدې هغه به ورسره یي. وایي د ټولو نه ډومبې به زه د جنت دروازه وټکوم. نبی علیه السلام فرمایي ما ته به دندې نه اواز وشي ته څوک یې، ما ته به دندې نه اواز وشي چې ته څوک یې، زه به ورته وایم چې زه محمد یم صلی الله علیه وسلم. دا داسې دروند نوم دی، دا داسې خوږ نوم دی چې کله د جنت په خازن د محمد نوم ولګي د جنت خازن به وایي ما تم دا ویلی شي چې د ټولو د ډومبې په د جنت دروازه راځه تا ته د جنت دروازه کولاو ده. او نبی علیه السلام وفرمیل وی ای زما امتیانو په ټولو انبیاو جنت حرام دی چې د 100 پورې زه جنت ته نه یم تللی، او بیا په ټولو امتونو حرام دی چې 100 پورې زما امت جنت ته نه تللی، او بیا زما په ټول امت جنت حرام دی تر 100 پورې چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زما ملګری جنت ته نه تللی.